أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا أزي جهاد نتا خفافا سپکا وثقالا ندرانا لار شي جهاد تا خفافا سپک د سامان وثقالا درانا د دې ډېرې ترجمې شوې دي. حسن بصری سے معنا کوي خفافا معنا شبابا ځوانانم جهاد تلار شي وثقالا درانا معنا شيوخا زاړه بوډا ګاندم جهاد تلار شي. دارنګ چا معنا کړي دا خفافا سپک یعنی غیر صلاح بغیر د اسلحین سپک لار شي جهاد تا وثقالا درانا لار شي ذو صلاح د اسلحې سره لار شي. دارنګ چا معنا کړي د خفافا سپک لار شي غیر متزوجین بغیر د بیبیانو وثقالا درانا لار شي متزوجین بیبیانو سره بیبیانم ځان سره بوزي جهاد تا. چا معنا کړي د خفافا سپک لار شي جدا جدا وثقالا درانا لار شي جماعتا ډلې ډلې جهاد تلار شي. چا معنا کړي د خفافا سپک یعنی غریب دم لار شي وثقالا درون مالدار دم لار شي. نچوړ د دې دا جوړيږي لار شي جهاد تا بوډاګانم لار شي ځوانانم لار شي اسلحې سرم لار شي جهاد تا غیر د اسلحینم لار شي غیر متزوجین بغیر د بیبیانو ملار شي متزوجین بیبیانو سره ملار شي جهاد تا جدا جدا ملار شي جهاد تا ډلې ډلې ملار شي غریب دې ملار شي جهاد تا مالدار دې ملار شي. نو انفروا اوزي جهادونو تا خفافا سپک وثقالا درانا وجاهدوا جهاد کوي باموالکم مالونو خپلو سره مال مخکې کو ګوره وانفسکم او په نفسونو خپلو سره دا بدنم پکې خرج کې جهاد کې فی سبیل الله پلا رضا الله کې ذالکم دا جهاد چې کوم دی رب کریم فرمایي خیر ډیر غوړه دی لکم تاسو د پاره د ناستینه چې کور کې ناستي بیبي سره دینه دا بهتر دی چې لاړ شي جهاد وکي ان کنتم کچره تاسو تعلمون پویږئ. اوس رب کریم د منافقانو حالت بیانیا چې دې تاسو ته تابعداریونه کا غزوی د تبوک ته لا نړل تاسو ولی لا نړل اول خدای یو میاش مزلو او سخت ګرمي و د دې د وجنه بلدا چې نفع آسان نه ودی ته نږدې نفع نه حاصلې د غنیمت نه حاصلې دو نږدې زرا. نو رب کریم فرمای لو کانا کچروی دات للا تبوک تا عرضا من نفعا سهلا آسان نفع قریبا نزدی یعنی غنیمت نزدی اغستو تا وسفرا ویدا سفر قاصدا من وسطا درمیانه سفر وی گرمی نوی ورکه لتبعوک خامخابت تابیداری کړي دي منافقانو وستا تابیداری کړي غزوی د تبوک تا په خوخه سره بتللا لیکن بعدت لري شو علیهم پدې باندې الشقه من المسافه مسافه او منزله شقه ورته ځکه ویل کېږي چې مشقت سره قطع کېدو یو میاشتې مزل او سخت ګرمي و نو شام طرف تتللو ځکه پاتې شو. دویم وجه بیانې د منافقان چې دا ډېر قسم خواره دي وسيحلفون زرد چې دی به قسمونه خوري. رب کریم فرمایي وسيحلفون زرد چې دی به قسمونه خوري کله چې واپس شي د غزوې د تبوک نه بالله د الله په ذات باندې سیب مونږ زمونږ طاقت نه لرلو لو استطاعنا کچره طاقت لره یقولون پکې مقدر دی وای دا منافقان یقولون وای لو استطاعنا کچره طاقت وې زمونږه لخرجنا نخام خاب وتلی مونږه معکم تاسره تلک الغزوه دی په دغه غزوه کې غزوه د تبوک ته دا چې مونږ خروجونه کو ځکه چې طاقت نشته زمونږه. رب کریم د دې جواب کوي یهلكون هلاکی دا منافقان انفسهم نفسونو خپلو لرا ځانونو خپلو لرا په دروغ قسمونو باندې بالحلف الكاذب په دروغ قسمونو باندې ځانونه هلاکی. والله الله تبارک وتعالى چې دی علم علم لري په دې خبره باندې انهم یقینا د منافقان چې لکاذبون خامخا دروغجن دي طاقت اشته دي او نزي تاسو دروغجن دي د منافقان. اوس عفى الله شان نزول د داده سم منافقان راغلل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته عذرونه پیش کړل وی سیب بیوتنا عورا سیب خفرانه نشي زمون کورونه خالی دي او نرینه پکې نشته ټول زنانه دي کچرته یو بچي زمون وې زبم در سره تلوي جهاد ته نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به اجازه ورکړي منافق ته
یره دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اجازه یې ورته ورکړو د اله خوښه نه شوه. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ته وګوره. اول ورته الله تبارک وتعالی وی عفا الله عنک، معافي کړي بری تعالی ستانه عفا کړي دا. بیا ورته وی لما اذنت، ولې د اجازت ورکولو د منافقانو ته. اول ورته ډایرک دا نه وی لما اذنت چې خفه نشي، که ډایرک ورته ویل لما اذنت یو جټکه به ملاو شوی او محبوب ته. نو دا شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ورته وی عفا الله، عفو کړي بری تعالی عنک ستانه، لما اذنت، ولې د اجازت ورکولو دی لهم دی منافقانو لرا. نو اجازت بنې نه ورکولې حتی تر هغه وخته پورې یتبینه چې واضح شوی په ایمان کې ظاهر شوی لکه تعالی را الذین کسان صدقو چې رښتینی دي په ایمان کې، وتعلم الکاذبین، او تا معلوم کړی وي دروغ جنانه. رب کریم فرمایي لا یستأذنک، اجازت نه غواړي ستانه د دې نه بعد د غزوې د تبوک نه بعد الذین کسان یؤمنون چې ایمان لري بالله په الله باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، ان یجاهدوا دا چې جهاد وکړي، یعنی دا چې اجازت درنه نه غواړي چې کله جهاد ته روان شي، دا درته نه وایي چې صاحب زم در سره لاړ شم. که داسې څوک ووایي نو دا منافق دی، ځکه چې هلکه لاړ شه که نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی، اجازت ته پکې څه ضرورت دی، لاړ شه جهاد ته. یعنی معنا دا جوړیږي لیس عادت المؤمنین ان یستاذنوک فی ان یجاهدوا، عادت د مؤمنانو دا نه دی چې تانه اجازه وغواړي د جهاد ته، ډایرکټ تر سره ځي. نو ان یجاهدوا دا چې جهاد وکړي باموالهم په مالونو خپلو سره، وانفسهم په نفسونو خپلو سره، بغیر د اجازت نه جهاد کوي. والله الله تبارک وتعالی علیم پوه دی بالمتقین په متقیانو باندې. انما یقینا خبر دادا یستأذنک، یقینا خبر دادا اجازت غواړي ستانه په نتلو د جهاد باندې الذین وکسان لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، ورته بد شکی شوي دي قلوبهم زړونه د منافقان یعنی فهم پس دی چې دی فی ریبهم په شک خپل کې یترددون حیران دي لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه دې طرف ته دي نه هغه طرف ته دي، منځ منځ کې دي. رب کریم فرمایوس ولو ارادوا الخروج کچر اراده کړې د منافقانو وتلو د غزوه تبوک ته. اوس د منافقانو حال بیانې. دیتا په دغه ورځ باندې راغلل چې اجازت راکړه مونږ ته، نو د غزوه د تبوک ته خو 3 ورځې مخکې اعلان شوی او دیته خپته و. غزوه د تبوک ته چې اعلان وشو د چندې اعلان 3 ورځې مخکې شو. عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ 12,000 خان راوستله او 12,000 سپین زرو روپے راوړله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په جولای کې واچول، صحابه باندې تقسیموله، وی بخ له عثمان وا عثمان صاحب ته په دنیا په پیسو باندې په جنت کې ماڼېګانې جوړ کړم. دا مالداران مو یا الله مونږ ته د عثمان صاحب دنیا راکړي. عثمان صاحب دنیا غواړي خو د عثمان صاحب په شانتې زړه درکې شته نه نشته. دارنګه عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنہ نیم مال راوړو د کورنا، پیغمبر علیه السلام ورته وایي څه دې راوړل؟ عمر صاحب ورته وایي نیم مال مې راوړو، نیم مې پاتې شو. دې دا قصد کړی و چې زه به دې ځله د صدیق صاحب نه زیات مال راوړم. نو صدیق صاحب چې را روانو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي صدیق صاحب څه دې راوړو؟ وایي ټول مال مې راوړو د کورنا. وایي کور کې د څه پرېښودله؟ وایي د الله نوم مې پرېښود، ستا نوم مې پرېښوده. هغه نوې جامې چې هغه مې ویستې وې ایښې ورکې، هغه پیوندي جامې یې اچولې. نو دا د منافقانو حال بیانوي. دې ته وایي ښه پته وه دغه ورځ باندې 3 ورځې مخکې اعلان شوی او اجازت غوښتو ته په هغه ورځ باندې راغلل. ولو ارادوا الخروج کچرې دې اراده کړې وې د منافقانو د غزوې د تبوک ته لأعدوا خامخا ودي تیارې نیولې وې، ځکه چې 3 ورځې مخکې اعلان شوی له منایل الحرب د پاره د جنګ عدتن په تیارې نیولو سره یعنې من مال وسلاح مال و اسلحه. دا ولې لیکن الله تبارک وتعالی کرہ الله بدګنی بری تعالی هم بعثهم را پورته کېدل د دې
راپورته کېدل د دې منافقانو بدګڼي په صف د مجاهدینو کې د دې بدګڼي بری تعالی چې دا منافقان را دي نشي د دې د تلل اله بدګڼي چې اړو په جنگ کې دی وینا فثبتهم من فكسلهم پس اسکه دلره بری تعالی بند کړل د وتونه وقيل ویل شو د منافقانو ته اقعدوا کینئ فی بیوتکم په کورونو خپلو کې مع القائدین سره د کیناستون کې یعنی من النساء والصبيان د بیبیانو سره کینئ ماشومانو سره کینئ یعنی هغه چې بغیر د عذر نه کور کې ناستې ښځې دي ښځې هغې سره کینئ دا یو پیغور دی لاړ شي ښځو سره کینئ یعنی بنګړي واچوئ رب کریم فرمای لو خرجوا فیکم اوس مؤمنانو ته وایي کچېرې دي د تلو اراده کړې وې دي به راغلی وې خو سره به فساد دپاره فساد او شر به یې لټول تاسو لره لو خرجوا کچېرې وتلی وې دي دا منافقان فیکم معنا معکم تاسو سره میدان ته ما زادوکم نو به زیات کړی دي لره زیات کړی به نو دي لره الا مگر نو به زیات کړی دي تاسو لره الا مگر خبالا منا فسادا وشرا فساد او شر به زیات کړی وي ولا اوضع منا اسرو خامخابا جلد ګرځیدله تیزه سره به منډې وهلې خلالکم منا وسطکم په منځ تاسو کې د شیطانت دپاره جاسوسۍ دپاره چې کافرانو ته جاسوسي وکړي دا منافقان یبغونکم لټولې به دي تاسو دپاره څه شی الفتنه منا شر دشمنی وفیکم رب کریم فرمای په تاسو کې معکم تاسو کې سمعون ډیر اوریدونکي دي یعنی جاسوسان دي يسمعون حديثكم اوري خبر استاسو فينقلونه اليهم بايغت نقل كيا رسيدي كافران لرا لهم دي كافران لرا والله الله تبارك وتعالى چې عليم پوي بالظالمين بالظالمانو باندې لقد خامخا پتا کی سره اوس د منافقانو ابن خکارا کیا لقد خامخا پتا کی سره ابتغوا طلب کړو دی الفتنه شرک من قبل وړاندې د غزوه تبوک نه پورز د احد کې لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول اغي طلب کړو فتنه چې 300 کسانو سره وته یو جنگ ته نو واپس شو پورز د احد کې سره د ملګرو رب کریم فرمای خامخا پتا کی د ابتغاء طلب کړو دی الفتنه شرک فتنه من قبل وړاندې د غزوه تبوک نه پورز د حد کی وقلبوا اړول دی لکه تعالی الامور کارونه یعنی ظاهر باطن کړي درته باطن ظاهر کړي جاسوسان دي دا حتی ترغه وخت پر جال حق چراشی حق وظهر اخکارشی امر الله من دین الله دین د الله وهم دا منافقان چې کارهون بدګنون کې دي دین د الله لرا کارهون منا بدګنون کې دي دین د الله لرا ومنهم بعض د منافقاننا اوس یو بل جماعت بیانې د منافقانو د آیت نازل شوه د په بار د جد ابن قیس دا یو منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه ورته دی قوم کې دي روميانو کې سره جنکې دي کمی ولیدی نو زما صبر نکیږي اذلی فی القعود ما ته اجازت راکه د ناس ته او فتنه کې ما چو مال رب بنات الاسفر په د سرو جنکو باندې آیت نازل شو منهم بعد د منافقانو من هغه دی یقولو چوي دي اذلی اجازت راکه مال د پات کېدو د جهاد نه ولا تفتنی او فتنه کې ما چو مال رب بنات الاسفر په جنکو سرو باندې رب کریم جواب کې الا خبردار فی الفتنه په فتنه کې فی الشرک والاسم په شرک او ګناه کې سقطوا وقعوا واقع شوي دي من قبل وړاندې د دینه وان جهنم یقینا جهنم چې د محیطه خامخا ګیرون کړي بالکافرین کافرانو لرا